دا ترې وځي بیا چې دی باندې دا بل کاري وکړي دې ملګري دا کار دې دا د ګولډن دی نور شي یو دی دا رنګ باندې څه فرق دی دا ګولډن دی دا داسې شي چې دا بیل ایټم دی دا بیل لکه دا فرنیچر کلر شوي دا ډیکور دا د لاسو کار دی او دا د بینر کار دی دا د ماشین کار دی او دا ټوټل د لاسو کار دی کار بند دی که هغه کار لا بند دی کړ خلاف دلته موږ سره ځان کار وکړو دا اوس موږ برابر کړی دا میټیریل رجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خان عمر بختیار خان د الف خان رور په شیشه باندې ستاسو خدمت کې حاضر یم او زمونږ دا رور دی نو موږ به د سره د دې هنر باره کې خبرې کوو دا هنر دوی دلته د پنجاب نه راوړی دی او دی اوس دلته کې د دې استاد دی او دوی د دې شاګردان هم سره دي بې شمېره او دا هنر خلکو ته ښیم خو د ده د خولې به مونږ وورو چې دا څنګه دی هنر ته راغلی ستاسو نوم لا اول راته ووایئ جی زما عبید نوم دی د عمرزو اوسېدونکی یم او دا عبید جان دی او د عمرزو اوسېدونکی دی دا راته ووایه چې دا هنر زده تاسو کله دا هنر خو جي د ډېر وخت نه یو شوق دی سره زموږ دا یو داسې هنر و چې دا مونږ په شوق کې زده کړی جي تقریبا او دا هم کوم ځای کې زده کړی دی دا خو چې دلته د خپلو ملګرو سره نه دا اکثر دا شی خو د پنجاب وي که نه دا وا والا ټکسلا والا دغه ځایونو کې مونږ دا شینې لیدلي د شیشې کار په دې پښتنو په دې سیمه کې زیات نه زیات هریپور کې یا ډي خان کې خو دا زمونږ طرف ته چې دا چارسده ده یا مردان دی دې کې خو مونږ د دې شي دا په عمري ځلو لیدو دلته تیار هم لیدلي دي خو داسې جوړېدل هم نه دي لیدلي زمونږ دا کم نیک چې کم دی د دې کارخانې کم مالک چې دی دا چې کوم دی جی دا ټکسلا استاد دی د خپل هنر په ټکسلا کې دی زده کړی دی او بیا د هغوی نه موږ لاسنیوه کړی د هغوی نه موږ دی زده کړی ماشاءالله لکه دا الف خان وروره د دوی نه مطلب دا دی چې د دوی د مشر چې دی هم په ټکسلا کې وخت تېر کړی دی هلته نه زده کړه کړې ده خو په دې مې پوه کې چې تاسو سره زیاتر دا یو ډیزاین دی آیا نو تاسو نه غواړئ چې دی کې د پښتنو دا چې کوم کلتور دی د هغې مناسب سره پکې خپلې ګلدانې یا هغه ډیوې یا داسې لاټین یا نور داسې ازمرې داسې شي نه پکې راولئ چې کوم زموږ د دې علاقې خپل یو سوچ وي یو فکر وي یا کلتور وي ستا دا نه خیال یاره جی دی کې خو تیار کړی موږ هر څه دي ازمري تاسو یاد کړل نو ازمري هم موږ سره موږ تیار کړي دي تاسو ته بل هم وښیم باز هم موږ یو تیار کړو خو حالانکې هغه داسې یو شیز دی چې هغې ته ډېر زموږ دا نیک غاړه نږدي او یاره دا شیز لږ ښه نه دی بوت دی او دغه دی که نه دغې وجې نور لاټین شو یا سیډیوه شوه نو دا اکثر څوک وغواړي نو جوړو دغه باندې جوړو تیار وو ستاسو خبره ټیک ده خو که بوت ته ګورئ نو مونږ خو ګورو په اسلام آباد کې د مفتي محمود صاحب بوت هم لګېدلی دی او د ذوالفقار علي بوټو بوت هم لګېدلی دی او دغه شانتې د نوراني صاحب بوت هم لګېدلی دی او د خان عبدالولي خان صاحب بوت هم لګېدلی او هغه جوړ هم د دغه نه دي د مومو نه دي نو دا خو څه دومره نه چې هر کله هغوی د سړو جوړوي نو تاسو ګوره د بېجانه جوړ کړل بیا که مونږ ګورو په دې سیمه باندې چې مغول او پښتانه تېر شوي دي د دې غټو غټو قلعو کې هغې کې هم چې دا شي نه لګېدلي نو دا ولې تاسو چې نه جوړو غواړئ دغه کو شریک توګه باندې ګوره نو آیا ولې دا مسلمانان نو څه یاره جی اوس دار چا خپل هغه چا خبره پښتو کې دغه دار چا خپل دین اسلام دی که نه خو لکه زمونږ نیک چې کوم دی د هغوی کوم والد صاحب دی نو هغه نه دغه کوي که نه دا ډېره ښه خبره ده چې نن سبا دور کې دومره پارسا نیک دوی له خدای ورکړی دی خدای دې نصیب کړي خو په دې مې پوه کې چې یاره دا صرف تاسو ګلدانونه جوړوئ که نه د ځمکې ټایل وغیره یاره چت ښکلا یاره دیوال ښکلا دپاره هم څه کوئ نو یاره سرجي زه خپله کاریګر د چت د سیلینګ یم چت سیلینګونه کوو خو لکه بهر حال دی ځای کې صرف دا شیز تیارو او دا د پیرس ته پلاسټک نه کوئ او پلاسټک پیرس نه دا پیرس کې جوړ دی پیرس فرانس کې یو ملک دا ښار دی د هغوی دارالخلافه ده هلته دی ایجاد شوی آیا د دې متبادل چین یا پاکستان څه نه یې جوړ کړی
یاره جی چین خو د دې دغه سیرامیکس چې کوم موږ دغه کوو عمده شي نه هغوی سیرامیکس کې تیاروي بس دغه یو ایجاد پکې هغوی خپل روسي چې سیرامیکس کې چین ښه دا راته ووایه چې د دې د خوره د پلاستیک پیرس تاسو اخلی ده کوم ځای نه؟ دا جی دغه نه راځي پېښور نه هم راځي او کوارټ داسې دې علاقو نه. اوس راته ابجان وروره داسې وکړه چې د دې د جوړولو نه واخله تر ختمېدو پورې د رنګ روغنه پورې ټوله کیسه بیان کړه چې دا څنګه جوړیږي، په دې څومره وخت لګیږي، څومره سرمایه پرې لګي په یو نن سبا کې ډېره ګرانه ده اندازتاً نن سبا کې په دې یو ګلدان چې کوم دی په ده باندې تقریبا 350-400 روپۍ خرچه په دې یو ګلدان راځي. حالانکه دې باندې تاسو نه دا ګولډن چې کوم دی دا مخکې تقریبا خبره 2016-17 خبره به زه وکړم چې دا به راته په 1800 روپۍ کیلو، بیا دا وخته 2000-2500، نن سبا کې دا په 8000 روپو ته کیلو ته ختلی. او دا تاسو نه اخلي څوک؟ د دې چې خپل ډیلران دي زیاتر سوات، باجوړ، دخوا پېښور، نوخار. او د استعمال څه کې دی؟ دا چې بس ډیکوریشن پیس دی، کمرو کې ږدي ځان ته او یعنې ګلدانه ده. بیا دا راته ووایه که تاسو نه څوک دا هنري زده کول غواړي نو آیا تاسو تیار یې چې وښایې ورته؟ موسټ ویلکم، هر وخت تاویداري جي. او که نه عمران خان پرنګ ابسلیوټلی ناټ. خان تاسو د هنر او د سکل باره کې ستاسو څه وایي؟ خلکو ته د سکل څومره ضرورت دی؟ څه کې په کار راځي؟ په دې تاسو به خپل څه زما په حساب باندې الف خان وروره زه وایم چې دا خلک نه دا زمونږ د خاورې سره زر دي. دا هغه اصلي کسبګرو باره کې به زه اول د اسلام په توګه راته ویم الله جل جلاله فرمایي د نبي پاک صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې مونږ ته وایي الکاسب حبیب الله، یعنی حلال رزق ګټونکي یعنی کسبګر چې دی دا وایي د الله دوست دی. دومره غټه درجه ده په اسلام کې. خو د بده د مرګه زمونږ د پښتانو بیا سیاست او خفه نه شئ زمونږ د میډیا والا دوی کسبګر وشرمو، څوک ځان ته کسبګر نه وایي. ګنې کسبګر هغې ته وایي چې کوم د لاس خپو محنت کړي، دې کې څه عیب نشته. وکیل هم کسبګر دی، ډاکټر هم کسبګر دی، ترکاڼ هم کسبګر دی، دوی هم کسبګر دی. بیا چې دی د ملک ښکلا په دوی ده. دوی چې د روپۍ شی راوړي هغې کې خپل هنر واچي بیا په 15 خرڅوي نو دې سره ملک کې سرمایه کاري زیاتېږي، دې کې چې دې ملک کې سوکالي زیاتېږي. او دا مونږ چې د بهر نه تیار وروړو، مثال په طور د چاینا نه وروړو نو دې باندې زمونږ ملک تباه کېږي. زمونږ دا کومه سرمایه ده دا بهر ته ځي او بهر چې دې باندې چین مضبوطېږي. یا چې د کوم ملک نه مونږ دا امپورټ کوو. د ملک کامیابي په دې کې ده چې مونږ داسې هنرمند خلکو له په سرکاري توګه باندې د خپل حیثیت مناسب سره سرپرستي وکړو. د دوی چې دی څه مشکلات دي چې د هغې حل روباسو، که هغه ایس دي که ډیس دي، که دا آثار قدیمه والا دي، که کلتور والا دي، که دغه شانتې فنوني لطیفه والا دي چې د دوی په سر باندې لاس کې دي. هنر دوی ته خدای ورکړی دی، دوی زده کړی دی، خو سرمایې کمي ورسره پکار دی چې موږ د دوی هغه مشکلات حل کړو. نو زما په حساب سره خو دا ډېر ښه خلک دي، اصلي ښکلا د دوی ده او د دوی د وجې نه دا لږه ډېر پاکستان کرنسي مضبوطه ده. ډیره مننه. خپل نمبر ووایه او خپل اډرس ووایه چې تاسو د خلک راځي نو څنګه راتلی شي؟ نو زمونږ اډرس خو رزړو بایپاس امیرآباد کلی او موبایل نمبر چې 0315 47 91 338.